د قرآن شریف اته ډېرې زبردست خبرې چې په دې خبرو کې انسان ته ډېره غټه فایده ده او د دې خبرو ډېر انسانانو ته پته هم نشته. نو کم از کم دا ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او بل مسلمان ورور سره ضرور شریک کړئ چې د کم از کم د دې اتو خبرو هر مسلمان ته پته ولګي. زموږ دپاره پکې یو ډېره غټه فایده پرته ده. کومې خبرې د راځئ ډیټیل سره پې خبره کوو. ټول لومړنۍ چې کومه خبره ده د قرآن شریف حوالې سره، قرآن شریف هر لفظ چې کوم دی، هر نقطه چې کومه ده، هر پوینټ چې کوم دی قیمتي دی او د هر پوینټ د هر نقطې د هر لفظ د هر حرف پکې ځان ته غټې غټې فایدې دي جی. خو په دې ویډیو کې اته داسې خبرې دي د سورة الفاتحه حوالې سره. ټول لومړی سورة الفاتحه چې څوک 100 ځله ووایي نو د هغه جایز دعاګانې قبلیږي جي. د هغه جایز دعا چې لکه 100 ځله څوک سورة الفاتحه ووایي او بیا پې دعا وکړي او جایز دعا وکړي نو هغه ضرور قبلیږي جي. دویم چې کوم د قرآن شریف غټ دغه د سورة البقره دی چې سورة البقره تلاوت کولو سره شیطان د کور نه تختی او لرې ته تختی. هغه کور ته جوخت هم نه راځي په کم کور کې چې ریګولر بیس باندې د سورة البقره تلاوت کیږي جی. دریم دی آیات الکرسی. آیات الکرسی ویلو سره انسان محتاجی ته لرې ځي جی. انسان محتاجی ته ختمیږي چې څوک سورة آیات الکرسی وایي جی. درېیمه غټه فایده د قرآن شریف. څلورمه چې کوم ده سورة الرحمن دی. سورة الرحمن چې څوک 11 ځله ووایي نو هغه ټول مقاصد چې کوم دي، کوم چې نیک مقصدونه دي پوره کیږي. دا نه چې اوس یو انسان بل انسان له بغض لري، کینه لري او هغه سورة الیاسین سورة الرحمن وایي 11 ځله او بس هغه له پې بددعا کوي، هغه له پې خیرې کوي او په ناجایزه باندې. نو دغه نه جي چې کوم نیک مقصدونه وي د انسان هغه سورة الرحمن باندې 11 ځله ویلو سره هغه پوره کیږي جی. بیا پنځم نمبر چې کومه غټه خبره ده د قرآن شریف حوالې سره، سحر مونځ نه پس چې څوک د سورة الیاسین تلاوت کوي نو دا هغه انسان خواهشات چې کوم دي، نیک خواهشات چې کوم دي هغه ضرور پوره کیږي جی. شپږم نمبر سورة الکهف ویلو سره، سورة الکهف تلاوت کولو سره د جعلي فتنو نه انسان چې کوم دی په امن باندې وي، انسان د جعلي فتنو نه خلاص وي. اوم چې کومه غټه خبره ده ماښام مونځ نه پر سورة الواقعه ویلو سره انسان چې کوم دی هغه باندې فاقه نه راځي، هغه باندې د رزق تنګي نه راځي. سورة الواقعه چې کوم دی سورة الواقعه ماښام مونځ نه پس، مغرب مونځ نه پس ځي. اتم چې کوم دی هغه سورة الملک هره شپه ویلو سره انسان د قبر غذاب نه محفوظ پاتې کیږي، انسان د قبر غذاب نه بچ پاتې کیږي څوک چې سورة الملک هره شپه وایي جي. نو دا اته سورتونه دي، څه پکې واړه سورتونه هم دي لکه آیات الکرسی شوه، سورة الفاتحه شو، سورة البقره خو خیر غټ سورت دی، لکه سورة الرحمن شو. څه واړه سورتونه پکې هم دي چې هغې ویلو سره انسان لګوره دومره غټې فایدې ملاویږي. خو د دې موږ له پته نشته دی. نو زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا چې هر مسلمان ته کم از کم د دې اتو خبرو پته ولګي. نو ویډیو د خپله کتلو هم ډېره زیاته مننه او مخکې مسلمان ورور سره ضرور شریک کړئ. ډېره زیاته مهرباني جي. والسلام.